یو بله مسله ده جی حرام آمدنی چې چا سره حرام انکم یو سړی دی د هغه پیسې حرامې دي د سره قربانۍ کې شرکت کول څنګه دي نو په دې باندې اتفاق د عزتمندو چې کوم انسان تا ته معلوم وي چې دا حرام خور دی او د اکثر مال حرام دی سود خور دی رشوت خور دی ډمې ګډۍ فلانې ډینګرې تاسو حرام کارونه ټول پیژنئ نو د سره عزتمندو شرکت نه دی کول پکار که بالفرض د چا رشته داري وي جیرانه خفه کېږي پلار مې دی خپل او یا زوی مې دی بس ګډېږي را ګډېږي دغه بل شی دی خو هغه وایي چې اوس قرباني به راسره کښې نو څه به کوو زوی دی اوس دی خو یې نه شم اوس به څه کې او یا جی ما قرباني کړې وه ما ته اوس دې کال پته ولګېده چې بل کال مې چې چا سره قرباني کړې وه هغه مال حرام و یا بعضې ځایونو کې اجتماعي قرباني نه کېږي نو هغې کې تا ته څه پته لګېږي هغې کې 500 کسان قرباني کوي نو تا ته پته نشته دی چې د چا مال څنګه دی ته به دې پسې ګرځې شریعت تا ته ډېر د تجسس حکم نه کوي لا تجسسو ډېر تجسس مه کوه ډېر سوي خلکو پسې مه رڼا کوه د ده دا مال څنګه دی د ده دا مال څنګه دی د دا مال څنګه دی که تا ته یقیني چې دا 100% حرام مال دی خو بس خبره ختمه مې کوه ورسره او یا که ډېر خفه کېږي رور دی وي کور دی د دانجه جوړېږي نو هغه ته یې وروره قرض پیسې واله موږ له راکړه که قرض مې ورته نه شي ویلی ته ورته یې ته غم مه کوه به زه به تاله قرباني وکړم قرباني په خپلو پیسو وله وکړه بیا وروسته هغه نه خپل قرض پیسې وصول کا او دویم نمبر عزتمندو چې تا ته پته نه او اجتماعي قرباني کې شوې ده نو بیا د قرباني قبول ده اگر چې په هغې کې یو کس آرام خورو ستا قربانۍ باندې څه فرق نه راځي لا تزر وازرة وزر اخرى الله وی زه د یو ګناه د بل چا په سر باندې ناشومه چې تا ته پته نه وه او یو سړی د سره شریک شو هغه چې هر څه حرام پیسې دي هېڅ خبره نه ده ستا له الله اجر درکو او د هغه قبول نه شوه خبره ختمه نو ډېر کوت کورید نه دي کول پکار بعض وخت یو انسان هسې یو بل څه نه لګي دا سود خور دی دا آرام خور دی او دا فلانې خور دی دا هسې کله نه کله یو بل پسې موږ ملنډې کوو خبره تړو ګینې دا زمانه چې کومه ده په دې کې هر سړي ته څه نه څه د سود بوی رسېدلی دی هر سړي مال ته څه نه څه حرام خوري رسېدلې ده نبي علیه السلام وایي اخره زمانه کې که سود څوک نه کوي د سود لوګی به دار چا مال ته رسېدلی نو بیا هسې نورو پسې سوي مه رڼا کوه تم پکې او هغه هم پکې دی نو بس اوس کوئ دواړه کوئ په خبره باندې پوه شئ که نه اوس گنجې بل ته وایي گنجې ته وایي چې ستا دا سر گنجې دی نو هغه وایي ستا خو هم پوره ایرپورټ دی نو ته موږ پورې سله خان دی داسې ده یو سړي بل نه تپوس کړی ویل جي د پلاني پسې زما مونځ کېږي که نه یو مولوي صاحب ورته ساده خبره وکړه ویل وروره د بربنډ پسې د بربنډ مونځ کېږي بس که هغه دومره ګناهګار دی نو ته کوم دومره روغ یې نو